الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء شنزم سفارة آیت نمبر 105. دی آیتونو کې الله تعالی د منافقینو خباثت او د هغوی کارګزاریانې ذکر کوي. مدینه منوره کې یو خاندانو طعمه ابن عبیرق او دا ډېر هوښیار خاندان والو، چالاک او غلاګرم او بددیانته هم جنگ جګړې دا به ډېرې خوښولې. دا خاندان په ظاهر سره کلمه ویلې وه، خو اکثریت د دې منافقانو. مسجد ته به هم حاضرېدل او منافق دې ته ویلی کېږي چې دا ظاهراً په ژبه باندې کلمه د کلمې اقرار کوي خو د زړه نه تصدیق نه کوي. هسې په ژبه باندې وایي چې زه مسلمان یم، په حقیقي معنو کې ایمان د دې زړه ته نه یې کوز شوی. او د هغه منافقینو صفات قرآن ذکر کړي دي. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء. دا منافقینو صفات دار چې دا د دواړو د کفر او د اسلام ترمنځ اوسېږي، چې نه مؤمنانو طرف ته دي او نه کافرانو طرف ته دي، دا دواړه خوشحاله ساتي. دا د منافق صفت دی. یا خو سم د مسلمان سره ودرېږه، یا سم ابوبکر شه په مثبت دنیا کې، او یا په منفي دنیا کې په شان د ابوجهل شه. د دواړو ترمنځ به نه اوسېږي چې دواړه خوشحاله. نو دې په ظاهره باندې کلمه ویلې وه. دې خاندان خو اکثر منافقینو مسجد ته به هم حاضرېدل، لمونځونه به یې کول، هغه کارونه به کول چې کوم مسلمانان کوي. په دغه خاندان کې یو منافق و، دا ډېر هوښیار و، چالاک و، خو دی عادي غلاګر و. غلاګانې به یې کولې او غلا به هم په داسې انداز باندې کوله چې چا ته معلومات هم نه کېدل. یو صحابي دی رفاعه رضی الله تعالی عنه، کمزوری صحابي و، سپین ږیری و، دومره کمزوری شوی چې په ګرځېدی به هم نه شو. نو د دې د اهلو عیال د کور والا دا خیال وکړو چې مونږ خو کجورې خوړی شو، زمونږ غاښونه شته، او دغه صحابي دا خو بوډا شوی او کمزوری او کجورې نه شوی خوړی. نو د ده دپاره د معدې روټۍ واخیسته، معده یې وله واخیسته، وړه یې وله واخیستل. د شام د علاقې نه به دا معده راتله، دا وړه به راتلل. نو دوی یو بوجۍ د ده دپاره واخیسته چې د ده نرمه ډوډۍ به د ده دپاره د دې نه پخېږي. په ده به کور کې یو کمره وه، ورکوټ یې کمره وه او ډېر قیمتي سامان به په هغې کې پروت و. نو په دغه کمره کې د وړو هغه بوجۍ هم پرته وه، تور هم پرته وه، او چې کوم جنګي سامان و، ټوپۍ، زغره، دا ټول په دې کې پراته وو. کچا کورونه و دغه منافق دې ته چې پته ولګېده
چې دا دومره قیمتي سامان په دې کې پروت دی، نو د شا طرف نه په کمره کې د دیوال کې د سورې وکړو. د ده عادت خدا خو د غلاګانې کولې، سړی هسې ناست وي، فارغ ناست وي، نو خامخا دی بیا غلاګانو ته ګوتې اچوي. او دا ډېر بیکاره عادت دی چې سړی هسې ناست وي، څه کار روزګار نه کوي. او بیا خصوصا په نوجوانانو کې دا ډېر بیکاره عادت دی. حدیث مبارک کې راځي، حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله یبغض الشاب الفارغ الصحیح. الله تعالی د هغه نوجوان بنده نه ډېر زیات ناراضه کېږي، خفه کېږي چې یو بنده نوجوان دا روغ دی، صحتمند دی او دی فارغ ناست دی. نو فارغه کېناستل دا هم د ګناهونو نه یو ګناه ده چې الله صحت درکړی، نوجوان قوت او طاقت الله درکړی دی، نو بیا هسې کېناستل او دا عادت ګرځول چې د نورو د لاسونو خوړل او هغې ته کتل، دا ځان له یوه ګناه ده. نو بهرحال دغه منافق رفاعه رضی الله تعالی عنه په کور کې یو سوری وکړو او د هغه د وړو هغه بوجۍ هغه یې پټه کړه، توره او زغره دی د ځان سره واخیستل. او اتفاقي خبره دا وه چې دغه بوجۍ سوری وه. نو مفسرون لیکلي دي چې دی په کومه لار باندې تلو، نو په هغې باندې لږ لږ وړه د هغې نه پرېوتي وو. نو رفاعه رضی الله تعالی چې کله سهار شو ویې کتل، نو وړه نه وه، نه توره وه نه زغره وه، او کوټه کې یو سوری هم لګېدلی و. نو د وړو هغه نشانات یې وکتل. نو چې کله یې وکتل، نو چې کوم منافق و د هغه کور ته رسېدلی و. نو دا خو د مخکې نه په غلا باندې بدنام و، خو د رفاعه رضی الله تعالی عنه اولاد نارینه نه و، نو دا وفات شوي ماشومان یې بچی وي، خو دا په خپلو کورونو کې آبادې وي. چې کله محلي خلکو ته علم ولګي، پته ولګېده چې د رفاعه رضی الله تعالی عنه نه غلا شوې ده، نو یو شور خور چې رفاعه رضی الله عنه خپل وراره راوغوښتو، قتاده رضی الله تعالی عنه دا صحتمند نوجوان و، او دی ورته وویل زما نه غلا شوې ده، او دې نشان چې کوم د دې پسې لاړ چې کله په هغه نشان باندې روان و، د هغې نه خوړه پرېوتي وو ځای په ځای باندې. نو د هغه منافق کور ته ورسېدل. خو قتاده رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه تللی نه شمه، کمزوری شوی یم، او بل دا چې زما په خبره هم چې کوم دی څوک پوهېږي نه، خبرې هم صحیح نه شمه کولی، کمزوری و، لہذا ته لاړ شه. حضور علیه الصلاة والسلام په عدالت کې زما مقدمه دایر کړه چې زما د تره رفاعه رضی الله تعالی عنه هغه بوډا دی، راتلی نه شي، خبرې نه شي کولی، صحیح په خبره باندې څوک پوهېږي نه، او د هغه نه غلا شو ده، او زه یې رالېږلی یم حضور علیه الصلاة والسلام ته دا خبر ورکړه چې زما د تره نه فلانکي سړي غلا کړې ده. او دا د یقین په درجه کې و چې دا د منافق د غلا کړې ده. چې کله دې منافقانو ته پته ولګېده چې مقدمه خو حضور علیه الصلاة والسلام عدالت ته راوړی شوه، نو ټول منافقان دا راجمع شو په یو کور کې، او خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا خو زمونږ د کور خبره ده، مونږ ټولو د فتره چې زمونږ دا سړی غل دی، خو بیا هم زمونږ د عزت مسله ده، د عزت سوال دی، لہذا داسې به کوو چې د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس ته به ځو، او دغه په دې مجلس کې دا زمونږ دا کوم غل چې دی نو د ده صفایي به بیانو. که چېرته د ده غلا ثابته شو په مونږ باندې، دا زمونږ په ټول خاندان باندې الزام لګي، خو داسې چل به کوو چې د دې الزام نه بچ شو. نو دوی ټول لاړه حضور علیه الصلاة والسلام ته خپلې صفایانې بیان کړې، او ښه دباو یم چې کوم داسې خبرې وکړې، او دا دعوه یې کوله چې دا کوم سړي دا دعوه زمونږ په دې سړي په خاندان والا باندې کړې ده چې دې سړي غلا کړې ده، وایي دا دروغجنه ده، او دا خو ډېر شریف سړی دی، او دا چې کوم دی دا دینداره دی، او دا بدنامول غواړي. حضور علیه الصلاة والسلام قتاده رضی الله تعالی عنه راوغوښته، خو منافق په داسې انداز باندې خبرې وکړې چې حضور علیه الصلاة والسلام یې په مغالطه کې واچو. نو دا یې وی حضرت وی دې سړي ته ووایه چې ته د موقع ګواه پیش کا، چې کله ستا نه غلا کېده نو تا لیدلی و په غلا باندې، تا سره د موقع څه ګواه شته؟ قتاده رضی الله عنه چې کله د مقدمه پیش کړه، نو د غل چې کم دی شواهد بیان کا، نو دې ټولو چې کم دی وی حضرت وی د دې نه تپوس وکړي چې د دې سره څه ګواه ده چې کله دا سامان وړو د لیدلی او که نه و لیدلی، دا خو یو نیک انسان دی او د یو لوی خاندان سره تعلق ساتي، او
دا خو ډېر پاک سړی دی بغیر د ثبوت نه بچا باندې الزام لګول بدنامول دا خو چې کوم دی لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي حضور علیه الصلاة والسلام قتاده رضی الله تعالی عنہ ته غوسه شو او وی راټو چې ته بغیر د ثبوت نه څنګه په یو نیک خاندان په یو نوجوان باندې الزام لګې او دا دې په غلا باندې چې کوم دی بدنام کو قتاده رضی الله عنه ډېر خفه شو چې زما سره دا څه وشول په جړا جړا باندې راغی خپل تر ته رفاع رضی الله عنه ته چې معامله خو چې الټا شوه چې الټا د حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم دی ورټلم او ما ته ویل چې څنګه ته بغیر د ثبوت نه په یو نیک انسان باندې د غلا الزام لګې رفاع رضی الله عنه ته وی بچیا پریشانه کېږه ما د خفګان ضرورت نشته حق حق وي او باطل باطل وي لہذا زه رښتونه یم او زما غلا شوې ده والله به ضرور زما مدد کوي چې کله ما مقدمه پیش کړه وی لږ وخت تېر شو چې الله تعالی دا دواړه رکوګانې دا الله رب العزت نازلې کړې او په دې کې الله رب العزت حضور علیه الصلاة والسلام ته تنبیه ورکړه چې ته سوچ او فکر کوه دغه ورنه کار اخله دا خو شیطانان دي شیطانانو په خبرو کې به نه راځي دا خو ځان مسلمان ثابتوي او واقعیتا دا سړی چې کوم دی د غلا کړې ده او د دې د طرف نه چې دا کوم خلک وکالت کوي نو دا چې کوم دی دروغجن دي نو چې کله دغه منافق ته پته ولګېده چې زما خلاف فیصله راغله قرآن کې آیتونه الله تعالی نازل کړه او اوس خود په موږ باندې غلا ثابته شو زمونږ د دې غن نه به په دې جرم کې لاس کټ کېږي نو دا مرتد شول دوی خو د مخکې نه ایمان نه راوړی منافقانه طور دې کلمه ویلې وه په ژبه باندې او ظاهري طور چې کوم دی دا وي زه مسلمان یم خو کلمه یې د زړه نه نه وویل او اصل کې ایمان دا دی چې ته د زړه نه تصدیق وکړې د زړه نه تصدیق وکړي یوازې په ژبه باندې چې کله کوم دی کلمه ویل دا نه کافي کېږي دا د منافق صفت ده چې په ژبه سره ځان مسلمان ثابته او په زړه کې چې کوم دی کفر یې پټ کړی نو دا ښکاره کافر وګرځېده تر دې پورې مکې مکرمې ته لاړ هغه وخت کې مکه مکرمه لا نه وه فتح شوې نو هغه ځای کې چې کوم د سلافه دا یو زنانه وه د هغې سره تعلقات و هلته د هغه سره واوسېد هغې ته پته ولګېده چې دا غل دی نو دا خو چې کوم دی څه یې راوړو نو هغه یې په خپله وخوړه ختم یې کړل نو مکه مکرمه کې چې کوم دی د خو سړی چې کوم دی غلا کړې ده یو دیوال کې چې کوم دی سورې کړې ده په هغې باندې غلا کړې ده نو دی د دیوال لاندې ودرېدو د پاسه چې کوم دی دیوال یې ترې راواړته نو هلته چې کوم دی مړ شو نو دې آیتونو کې د الله تعالی د هغه منافق چې کوم غلا یې کړې وه او کوم خلک راغونډ شوي او د خپل غل صفایي بیانوله او حضور علیه الصلاة والسلام هم چې کوم دی دا ګمان کوو چې دا سړی رښتونی دی بعضې منافقین چې کوم دی په داسې انداز کې به تا ته خبرې کوي چې دا خو زما ډېر مخلص ملګری دی مخکې آیت مبارکه کې ذکر شوي خو په ظاهر باندې چې کوم دی تا ته به یو څه وایي او په زړه کې چې کوم دی دا به بل څه دا د منافق صفات دي نو حضور علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت دی آیتونو کې چې کوم دی تنبیه ورکړې ده او دا غل چې کوم دی غلا هغې ثابته کړه قرآن کې الله تعالی آیتونه نازل کړل چې واقعیتا دا منافق دا چې کوم دی غل دی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بېشکه نازل کړی دی مونږ الیک تا الکتاب بالحق په یو نظام جامع باندې یو لوی نظام یو جامع نظام مونږ تا ته نازل کړی دی لتحکم بین الناس دې دپاره چې ته فیصله وکړې بین الناس په منځ د خلکو کې بما اراک الله بما په هغه څه باندې علمک الله فی القرآن چې ښودلي دي تا ته الله تعالی په قرآن کې چې کوم قواعد دي کوم قانون دی نو د هغې موافق ته خلکو له فیصله وکړي ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه ته ولا تکن للخائنین مه کېږه د خیانت کوونکو دپاره خصیما فیصله کوونکې به خپله رایې باندې چې ته د هغې نه د موقع ګواه غواړې چې په دغه وخت کې چې کوم دی تا سره په دې باندې څه ګواه شته او که نشته دی نو د موقع ګواه خو ونه خو الله رب العزت آیتونه نازل کړل ولا تکن للخائنین خصیما مه کېږه ته للخائنین د خیانت کوونکو دپاره خصیما فیصله کوونکې بالرایې که په خپله رایې باندې واستغفر الله طلب د مغفرت کوه د الله تعالی نه بخښنه غواړه د الله تعالی نه ځکه تا په خپله رایې باندې فیصله کړې ده ان الله بېشکه الله تعالی کان دی غفورا بخونکې رحیما رحم کوونکې